هغې میاشتې آمد دی راتګ دی. بس الله دې موږ ټولو تر نصیب وګرځوي. ما عزتمندو اعمال مسلمان نن چې کمزوری دی، مسلمان چې نن پریشانه دی، هغه وجه دا دی چې مسلمان کې د عمل کمی دی. مسلمان عملی طور باندې کمزوری دی، ځکه په غلطو او په ګډو وډو لارو روان دی. الموسوعه ابن ابي دنیا یو حدیثو کتاب دی، په هغه کې دا حدیث شریف موجود دی. نبی پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم خپل صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل، اے ابو ذر دارا ته وایا چې یو سړی په سفر باندې ځي، یو اوږد سفر وي، نو دته څه کول پکار دی؟ عرض که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تیاری کول پکار دی، ځان د راه ځان سره اخیستل پکار دی، د لارې خوراک د لارې سامان ځان سره اخیستل پکار دی چې منزل مقصود ته پې ورسیږي. نبی پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمایي که بیا یو سړی د قیامت په سفر باندې روان وي، قیامت سفر وي، نو قیامت نه خو بل اوږد سفر نشته دی، دنیا سفرونه خو لنډ دي، نو بیا څه کول پکار دی؟ عرض کې قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو راته ووایو چې څه ورته کول پکار دی. واورئ ډېر ښایسته حدیث دی. الله محبوب صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمایي هغه ته پکار ده چې د ورځې د محشر هغې سختې تندې نه چې ژبې به بهر پرتې وي، ژبې به لرګی شي لرګی، او زړونه به مریو ته راوچت شي. هغې سختې ورځې دپاره پکار دی چې د ګرمۍ سختې روجې ونیسي سړی په دنیا کې. دا یې ځا دی، ره دی، دا یې سامان دی. او د قبر تیارو دپاره او قبر پریشانیو نه نجات دپاره دته پکار ده چې دی 2 رکعاته روزانه نفل کوي، 2 رکعاته روزانه نفل کوي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي، ورته فرمایي د آخرت د اوږد سفر دپاره چونکې سخت امور روان دي چې وسې رسي پکار دی چې بار بار حج کوي، دا سړی بار بار د حج کوي. او فرمایي دې دپاره دی صدقه ورکوي. قربان څنګه صدقه ورکوي؟ وایي داسې صدقه دی ورکوي چې یا خو دې په خپلې خولې باندې خبر چې کوي نو ښه خبر دی کوي، دا صدقه ده. په خپلې خولې چې خبر کوي، څه خبر کول غواړي نو ښه خبر دی کوي، او که ښه خبر نشي کولای بیا دا هم صدقه ده، خاموشي د اختیاروي، خاموش دی، دا هم یوه صدقه. ولې چې خاموش وي خو ځان دې هم حفاظت کې کړو، در سره بل انسان دې هم په حفاظت کې کړو. نو ما عزتمندو انسان ته قبر مراحل تاسو وګورئ، په نیټ باندې په سوشل میډیا باندې ځای په ځای باندې چېرته قبرونه ښکاره شوي، چېرته لړمانان یې پکې، چېرته مارونه یې پکې، چا په قبر کې اور بلیږي. دا د قبر مراحل چې دي دا ډېر سخت مراحل دي. دې پر انسان ته چاکو چوبند اوسېدل پکار دي. دس یو وختو حضرت ثابت بونانی رحمت الله علیه فرمایي وی چې مړی به وشو، زمونږ وایي داسې یو وختو چې مړی به وشو، مونږ به چاته تعزیت دپاره ورغو چې تعزیت ورته وکړو، نو هر سړی به دومره غمجن و او په سترګو کې بیا اوښکې وي، دا پته به یې نه لګېده چې مړی چا په کور کې شوی دی. او که تاسو ته یاد وي نن نه 15-20 سال مخکې چا په کور کې چې به مړی وشو په کل کلي کې به چا د ګانې آواز نه اورېدو، دقسې وکنه. اوس خو یو کور کې مړی اور سره بل کور کې چې دی واده وي، هغه ته خبر نه وي چې د کور کې مړی شوی دی.
دومره نفرت خور شو، دومره دنیاداری خوره شوه، دومره د دنیا مینه محبت مونږ ته رانږدې شو چې مونږ مسلمان ته دا پته نه لګي. حضرت اعمش رحمت الله علیه فرمایي، غټ محدث تیر شوی دی، فرمایي زمونږ یو داسې دور و چې مړی به وشو، هر سړي به په مخ باندې صادر اچولی و او له غم نه به نډهالو، تا ته به دا پته نه لګېده چې دا مړی د چا شوی دی. داسې به اوس خو مونږ په ادیره کې مړی ورښکته کو، خلک په موبایلو خبرې کوي، تاسو یې وینئ په موبایلو خبرې کوي، څه خلک یو ګوټ ته ناست دي ګپ شپ لګوي، بیا که بیا تعزیت ته ورغی نو تعزیت کې څه وي، کور وال چې دی بس یو خان را روان دی، یو ملک را روان دی، ورته پاسه ورته پاسه، او خدای بنده مړی دی شوی دی، پروټوکول به چاله نه ورکوي، دی به تا غم ته راځي او هغه هم ځان مخکې مخکې کوي، هر یو کس ځان مخکې مخکې کوي چې ما وویني چې فلانی خان هم راغلی او چې بیا سبا ما ته هم راځي. څه شی هر یو شی زمونږ هر یو عمل مونږ دنیادارۍ ته راوستلو، آخرت مو په داو باندې ولګولو، آخرت فکر مو نشته دی. مړی مو شوی ځوان زوی بیا مړ وي، دی به خلکو ته پاسې ولې ایم این ایر روان دی، ایم پی ایر روان دی، ایس ایچ او روان دی، بریګیډیر را روان دی، چیف را روان دی، او بھائی هر څه شی دی دا معاملات دنیا پورې دي. اوس دی د ستا تعزیت ته روان دی، ته به ورته پاسې نه، ته به د پروټوکول نه کیا، هر شي تر خپل ځي پورې دی. خو افسوس دا دی چې مونږ په عباداتو کې هم مونږ څه وکړل، خانجي مرادن نه کړو، خانجي ته مونږ توجه ورکو، خانجي ته مونږ په هر مقام کې پروټوکول ورکو. که چېرته داسې غوړ چړ سړی جومات ته هم رادن نشي که نه، نو یو ورته یې دلته راشئ صاحبه دلته ودرېږئ، بل ورته یې دلته ودرېږئ صاحبه. حالانکہ ایک ہی صف میں کڑے ہیں محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. رب په حضور چې ودرېږي نو د فرق د اونچ نیچ ذات پات دا سلسلې نشته. اسلام دا شیزونه ختم کړي دي. خو نن مونږ مسلمان ځان ته وایو او بیا هغه دور جهالت چې دی مونږ بیا دوباره تازه کوو. څوک په خپلې ماشومې لور باندې ډزې کوي، څوک یې مرۍ. پرون په کراچۍ کې یوه ماشومه د اوتو ورځو وه، هغې پلار مرۍ کټ کړې ده، په چاړې باندې حلاله کړې ده. دا نن مونږ ما عزتمندو ځان ته انسان وایو، ځان ته مسلمان وایو، د معاشرې معزز وایو مونږ، او مقصد دا ده چې مونږ ځان ته غیرتي خلک هم وایو. دا مونږ کمې خوا ته روان یو؟ یاد وساتئ ما عزتمندو، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ به چې کله جنازه وکتله، نبی علیہ السلام په صحابهو کې له واړو نه زیات حدیثونه چې امت ته میلاو شوي دي، حضرت ابو هریره له خولې نه میلاو شوي دي. 7,000 نه پاسه حدیثونه د نه روایت دي. دومره یو صحابي نه حدیثونه نه دي روایت، څومره د نه روایت دي. خپل نوم عبدالرحمن دی، ابو هریره کنیت په دې مشهور دی. دا صحابي رسول کله به چې جنازه وکتله، جنازه به چا اوچته کړې او په سترګو کې بیا اوښ کې راغی، وایي زی زما وروره ته زمونږ هم در پسې در روان یو، ته زمونږ هم در پسې در روان یو. او نن زمونږ مسلمانانو څه حال دی، په ادیرو کې مو څه حال دی. مړی شوی د چا غم وي، خو مونږ بس هلته په خپل غم باندې یو. چې ورتګ مو وي قبر ته یا جنازې ته، هغه صرف او صرف نوم دپاره دی. حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې په جنازه کې شرکت وکړي یو قرات اجر ورته میلاوږي. قرات چې دی د احد غره وره دی، احد غره وره. او چې بیا څوک په تدفین کې شرکت وکړي، الله محبوب فرمایي بیا دته الله رب کریم 2 قرات اجر ور عطا کوي. او مونږ نن هغه هم په داو باندې لګولی دی چې یاره خان دی، ملک دی، فلانا دی، فلانا دی. ما عزتمندو داسې نه دي کول پکار. مونږ مسلمان یو، لږ سوچ کول پکار دی. کله هم چې مونږ یو مسلمان کار کوو، مسلمان کار کوو، مونږ د غور کوو چې بیا وروستو مونږ ته تکلیف نه وي، بیا وروستو مونږ ته پریشانی نه وي، مونږ وروستو پې باندې پښیمان نه وي. نو د آخرت په سفرونو کې اولنی سفر چې دی هغه قبر دی. فقی ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه فرمای څوک کدی 2 غزه کور کې راحت غواړي، سکون غواړي، اطمینان غواړي، 4 کارونه دی وکي، 4 کارونه دی پرېږدي.
سلور کارونو باندې تمسک وکي، سلور کارونه د مضبوطی سره ونیسي او سلور کارونه د پرېږدي. فرمای دلته به دی په راحت باندې وي. سلور کارونه کم دي؟ دی فرمای دغ سړي ته پکار ده چې دی د په هیڅ صورت کې خپل مونځ نه قضا کوي. چې څوک خپل قبر راحت غواړي که نه، او دا خو مونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده دی چې مونږ به مروهم او قبر ته به ځو، خلاصه نشته دی. او دا مرګ هم انسان د پاره یو نعمت هم دی او راحت هم دی. او که چېرته دا خلک مړه کېدی نه، نن به څومره خلک ګرځېدل، چا به ځای کړي؟ دا الله له جانبه یو غټ نعمت دی. نو ما عزتمندو خو بیا دا سفر چې حق دی، دې سفر د پاره څه ایښودل خو پکار دی که نه چې انسان سره څه وي. ګوره مونږ مینګورې ته ځو، ځان سره روپۍ ساتو چې یاره دا شی به راوړم دا شی به راوړم، دقسې کو که نه. کالام ته ځو، چکرو ته څوک ځي، ځان سره روپۍ ساتي، یاره تر دې ځي پورې پتلی شم او بیا واپس راتلی شم. حج فرض دی، خو هله چې تا سره زادې را هم وي او ته کور والو ته څه پرېږدي د تا واپسي راتګ پورې دوی استعمالولی شي، هله به ځې. دا مونږ ته ترغیب راکوي چې انسانه ته چې کوم ځي ته ځې، ته به ځان سره زادې را خپل سامان بس اتې. اوس اے انسانه آخرت ته خو ته روانې، دا ته ایمان دی چې زه به مرمه، ما ته به مرګ راځي، قبر ته به کوزېږمه، خو ما عزتمندو هغې دپاره څه زادې راه دی. نو فقیه ابولیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمای سلور شیزونه په ځان لازم کوي. یو خپل منځ پابندي کوئ. فرمای دویم چې دی تاسو صدقات ډیر زیات کوئ، په قبر کې به تاسو ته راحت نصیب شي. دریم فرمای تاسو قرآن سره شوق وساتئ، قرآن شوق لرئ، قرآن بار بار وای، بار بار وای. او فرمای سلورم چې دی هغه د الله رب کریم ذکر ډیر کوئ، تاسو به په قبر کې راحت وي. حضرت ثابت بنانی رحمت الله علیه یو داسې ولی الله تیر شوی دی چې هر ورځ به قرآن پاک یو ختم کولو، هر ورځ به قرآن پاک یو ختم کولو. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چا چې په مذهب چا په طریقې یو مونږ، هغه مبارک په رمضان شریف میاشتې کې صرف رمضان میاشتې کې 61 ختمونه کول، قرآن پاک په 61 ځله ختم کولو. یو په تراویح کې، یو بیا ورځې تلاوت کولو، داسې یو بیا شپې تلاوت کولو. نو 61 ختمونه به امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کول. ما عزت مندو مونږ به هم رو، دا خو نیکانو دی، دوی ته قتل هم عبادت و، دوی غږیدا کول هم عبادت و، دوی قدم اخیستل هم عبادت و. مونږ ته ما عزت مندو قدرمندو آخرت مراحل پراته دي. آخرت مراحلو د پاره چا څه وکړو؟ مسلمانی مو محدوده صرف تر جمعات 4 دیواری پورې ده، چې د جمعات 4 دیواری نه وځو بیا مونږ مسلمانی هېرئ، بیا مونږ همدردي هېرئ، بیا مونږ مینه محبت هېر وي، بیا مونږ الله رب کریم په زړه کې ساتل، دا مونږ مسلمانو هېر کړی. نو ما عزت مندو قدرمندو داسې نه دی کول پکار. فرمای سلور شیزونه تاسو پرېږدئ. پرېږدونکو کې سلور شیزونه څه شی دي؟ فرمای یو تاسو غیبت دروغ پرېږدئ، دروغ پرېږدئ. دروغ یو داسې مرض دی، داسې مرض چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خواته یو کس راغی او وایي زه مسلمانېږم خو ما کې 3 عادتونه ډېر خراب دي. یو مې دا عادت دی چې زه دروغ ډېر زیات وایم، دویم مې دا عادت دی چې زنا کوم، او دریم مې دا عادت دی چې زه شراب څښم. اوس په دې کې الله زه مسلمانېږم، د دوو به اجازت راکوي، 2 به کوم او یو به د ستا په خوښې باندې پرېږدم، بیا زه مسلمانېږم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي بالکل ته مسلمان شه، یو کار پکې پرېږده، نور کوه، دا 2 کوه. ته وایي کم کار پرېږدم؟ یو خو به په خوښې پرېږدم. بس دروغ مه وایه، بس دروغ مه وایه. وایي صحیح ده، کلمه یې ووایي، مسلمان شو. کله چې مسلمان شو، ما عزتمندو قدرمندو چې کله د شراب را واخیستل او څکلې، وی چې وڅکمه دا شراب، الله نبی له ما نه تپوس وکړي چې تا له خولې نه خو سمیل راځي، بین راځي، تا شراب څکلی دي؟
نو چې زه د خواته ورشم او ورته وایم چې څکلي مې دي خو بده خبره ده الله رسول به خفه شي او چې ورته وایم چې نه مې دي څکلي خو ما خو د سره واده کړې ده چې دروغ به زه وایم نه نو پرېښول پاته دي څو ورځو بعد د زنا بدکاري اراده وکړله کله چې د زنا کوله دا سوچ ورغی چې الله نبی ته پوښتنه وکړي چې ها اسلام راوړلو نه بعد د زنا کړې ده که نه او زه ورته وایم چې هو نو بیا خو مې سترګې خړې ټولو مخکې وایي به دا وګوره زناکار دی بدکار دی او چې ورته وایم چې نه نو هلته ما واده ورسره کړی ده عهد مې کړی دی چې زه به دروغ نه وایم نو ما عزتمندو صرف یو عادت پرېښودلو په وجې سره دروغ پرېښودلو په وجې سره د دواړو نه الله رب کریم دی کلار وګرځولو دروغ نبی علیہ السلام فرمای دروغجن سړی چې دی دا به د جهنم سپی وي سپی دروغ بالکل زمونږ معاشره کې عام دي بلکې څوک محاورتن وای مړه دروغ د چا پلار خو نه دي پوه شوې لکه مطلب دا چې ویلی شي په هر ځای کې ویلی شي بهرحال ما عزتمندو کوشش کوئ په معمولی خبرو کې هم چې څوک ځان په صدق باندې روان کی وګورئ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زندگی تذکره چې 10 کاله عمر د مور علم پسې روان کړو او 400 درهم د پردوک جیب کې ورته بند کړل چې کله دی له کوره وتو مور پسې راووته وایي بچیا په دنیا کې چې څه قسم معامله تر باندې راشي ګورې بچیا خیال کوه چې دروغ دی ویلی نه وی صحیح ده مورې په لار کې قافله د دوی لوټ کړلی شوه یو کس په ده باندې تېرېدو وی لکه تا سره څه شته که نشته وی ما سره 400 درهم دي 400 درهم دي را سره هغه خپل سردار ته ورغی وی صاحبه دلته یو هلک ته وایي چې ما سره 400 درهم دي وی تیرا وغواړه چې راویې غوښتلو وی کم دي وی دا دي وی مونږ خو غله یو مونږ نه خو خلک مال پټوي ته مونږ ته مال ولې ښایې وی زه چې کله له کور نه راووتم زما مور ما پسې راووته ما ته وی چې بچیا زه په مخه دې ښه شه خو ګورې دروغ چېرته ونه وایې نو زه خپلې مور ژبه خو نشم ماتولی مور سره مې ژبه کړې ده ما عزتمندو هغه د غلو سردار رب ته په سجدې شو وای یا ربه دا ماشوم د خپلې مور نافرماني نه کوي او زه دومره لوی یم او زه ستا نافرمانیانې کوم نو هغه غل سره د هغه نورو غلو ټول توبه تایب شول او د الله نیک بندگانو کې شامل شو څه شی چې په صدق باندې روان شو ډېر خلک وایي یاره څوک دې دروغو بغیره کیږي نه ولې نه کیږي دروغ شروع کړی مونږ دي چې مونږ یې ختم کو بیا هېڅ نشته دي خدا چې الحق مر حق کڑوا ہوتا ہے حق چې دی که نه دا له حلق نه تیریږي دا ډېر تریو وي تریو دا نه تیریږي خو ما عزتمندو برداشت کې بیا به تا دپاره اللہ تعالی راحت جوڑے نو فرمائی حضرت فقی ابو الیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ چې تاسو که په خپل د 2 غزه کور قبر کې راحت غواړئ 4 کارونه وکئ 4 پرېږدئ 4 مې درته بیان کړه پرېښودلو کې یو اولنی چې دی فرمایي تاسو کذب دروغ پرېږدئ دویم فرمایي تاسو چغلخوري بند کړئ چغلخوري مه کوئ چغلخوري انسان تباہ برباد وګرځوي انسان بالکل ختم کی او فرمای بل تاسو د چا غیبت مکوئ چا غیبتونو په وجه سره مقصد دا چې تاسو خپل دا قبر چې دی دا به خراب شي او فرمای سلورم عمل چې دی هغه څه شی دی فرمای سلورم عمل دا دی چې تاسو د پیشاب کترو نه ځان ساتئ چې کله تاسو پیشاب ته کښینئ عام قبر کې عذاب نبی علیہ السلام فرمای چې انسان ته ملاویږي په قبر عذابونو کې عام قبر عذاب چې دی هغه انسان ته د پیشاب کترو په وجه سره ملاویږي نو په دې حواله سره یو 2 خبرې کوم ټیم هم پوره دی یو خو یادو ساتئ او ځای او نه ځای پیژنئ کم سړی چې په شارع عام کې کینی خلک زی راځي او د دلته پیشاب کوي فقها لیکي د دغ سړي گواهی نه د قبوله په شریعت کې ځکه چې د کې تمیز نشته دی په عام لاره کې پیشاب کوي اول ځای او نه ځای ګورئ دویم ما عزتمندو قدرمندو
انسان چې کله هم کینی په کار دی چې خپل شرمګاه حفاظت کوي. یاد وساتئ حدیثو کې راځي چې کله انسان لوس شي خپل بدن ښکارا کی نو دا کرامن کاتبین فرشتي چې دي دا هم له دنه مخ وګرځوي سیټ ته شي حیات کوي. قرآن کې الله فرمایي په لباس سره مونږ انسان ښایسته وګرځولو. همیشه د پاره پورا لباس اغوندئ، صحیح لباس اغوندئ، ناست صحیح کوئ چې انسان فرض اندامونه نه ښکارېږي. چې کله هم مونږه بول براز ته کینو نو مونږ ته پکار ده چې مونږه د بدن حصه نه ښکاري. چې د مړي ښکارول ګناه دی نو د ژوندي ښکارول به څومره ګناه وي. زمونږ نن سبا کیل کود وي فوټبالونو کې دا تر دیزی پورې دا جانګی اغوستی. یاد وساتئ اگر چې ته کیل ګورې خو د فرض حصه ښکاري تا د پاره داسې کیل کتل حرام دي. دا یاد وساتئ. نبی علیہ السلام فرمای لعن الله الناظر والمنظور الیها. الله لعنت فرمای اغیو انسان باندې چې خلقو ته خپل فرض حصه ښکاروي او په اغیو انسان باندې چې څوک ورته ګوري. او نبی علیہ السلام فرمای کم انسان چې دا خپل سترګې په حرامو ډکې کی، خپل سترګې په حرامو ډکې کی، فرمای د سترګو کې بعد د جهنم اور سلائی وهلای کیږي، داغلی کیږي. نو په دې کې احتراز خیال کوئ، احتراز کوئ خپل ځان. پیشاب له کترونه خپل ځان ساتئ، کوشش کوئ استنجا وچوئ، داسې مستمع ودرېږئ. داسې نه چې ما عزتمندو مونږ منځونه کو او یو موز مو هم شوی نه وي. په استنجا وچولو کې هم پوره پوره احتیاط کوئ. مونږ چای څکو، مونږ ټولو مثانې ډزېدلې دي. اول زه بیا ستاسو مونږ ښې ډېرې چای څکو. چای په وجه سره زمونږ مثانې چې دي هغه ختمې شوي دي. هغه داسې وي چې مونږ کله پیشاب ته کینو، پیشاب وکړو، هغې نه بعد مونږ استنجا وکړو، خو بیا هم په بدن کې څه ناڅه پاتې نو پکار دی چې سړی چهل قدمي وکړي، استنجا وچکي یا وټوخېږي یا یې وخت په بلې خپې باندې واړوي. دا طریقې دي. داسې نه که یوه قطره هم تا نه د پیشاب راغه نو کپړې دې هم ناپاکې شوې او بدن دې هم ناپاک شو. نو په دې کې احتیاط کوئ. او قرآن کې الله د هغو خلقو صفت کړی دی مسجد قبا صحابه چې دوی به څه کول؟ دوی به پیشاب نه بعد اول استنجا په لوټې سره کوله، بیا به په اوبو سره کوله. الله داسې طهارت خوښوي او داسې طهارت اپناو کوي. الله رب کریم دې مونږ ته خپل آخرت ښایسته کولو توفیق نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.